السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید ساتم چې ښه به یې روغ جوړ به یې. ګرانو کتونکو، دا ویډیو ډیره زیاته اهمه ده. اکثر مونږ خپل جیمیل آی ډي جوړ کړو یا د فیسبوک آی ډي جوړ کړو، هغې کې څه وخت تیر شي زمونږ نه هغه پاسورډ چې هغه زمونږ نه هیر شوی بیا هغه نمبر یا مونږ سره نه او یا بل څه مسلې د وجې هغه مونږ هغه خپل آی ډي چې راغه ختم کړو، بیا بله نوې آی ډي جوړه کړو. نو په هغې کې چې زمونږ کومه زاړه ډیټا یا زمونږ کوم د فیسبوک آی ډي چې هغه ضایع شي. نو نن درته زه یو اهم معلومات در کوم. ویډیو تاسو اخره پورې وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. ډیره زیاته اسانه طریقه ده. که ویډیو مې خوښه شه نو د خپلو نورو ملګرو سره لازمي شریک، ستاسو به ډیره زیاته مهرباني وي. راځئ چې ویډیو شروع کړو. دا ستاسو په موبایل کې به کروم براوزر وي، دا قسمه چې کوم دی دا به ستاسو په موبایل کې د هر چا په موبایل کې دا به تاسو داسې کولو کوئ. کله چې تاسو کولو کړو دلته سیټ ته تاسو کتی شئ، دا 3 ډاټس چې کوم دي دا 3 ټکۍ چې کومې دي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړو بیا به لاندې راشئ سیټینګ، په دې سیټینګ چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ. دا چې تاسو کله په دې باندې کلیک وکړو دلته به راشئ بیا پاسورډ یې لیکلی دا پاسورډ په دې باندې کلیک وکړئ. په دې چې تاسو کله کلیک وکړو لاندې راشئ، دا تاسو ګورئ ستاسو په موبایل کې چې تاسو که د فیسبوک آی ډي جوړه کړي، که د جیمیل آی ډي جوړه کړي، که یا بل یو ایپس دپاره تاسو آی ډي جوړه کړي، هغه چې هر قسم ایپس وي نو هغه پاسورډ چې دی تاسو د دې ځای نه ډېر زیات په اسانۍ سره معلومولی شئ. اوس دا زما آیډیانې چې کومې دي هغه ټولې ماته ښکاره شوې. اوس زه د دې آی ډي اوس معلوموم چې د دې پاسورډ زما د جیمیل آی ډي ده، د دې پاسورډ څه دی. نو تاسو به په دغه آی ډي باندې کلیک کړئ کومې پاسورډ تاسو معلومول غواړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کړو دلته تاسو کتی شئ دا پاسورډ دی، دلته د سترګې دا نشان دی، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ستاسو پاسورډ چې هغه به تاسو ته شو شي، ښکاره به شي. نو دا پاسورډ اوس خو تاسو ته زه خپل پاسورډ ښکاره کولی نه شم، خو دغه طریقه ده که تاسو چې څومره آیډیانې د هغې پاسورډ تاسو په دې طریقه باندې ښه په اسانۍ سره معلومولی شئ. که اوس د نوم خپل پاسورډ هیر په دې طریقه باندې معلوم کړئ، د ځان سره یې ولیکئ یا یې ځان ته یاد کړئ. اکثر مونږ زمونږ د پاسورډ له وجې زمونږ نه ډېرې ښه آیډیانې چې هغه ضایع شي. نو انشاءالله امید ساتم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي وي. داسې نورو ویډیوګانو دپاره زما چینل چې د لازمي سبسکرایب کړئ، ستاسو به ډېره زیاته مهرباني وي. تر د بلې ویډیو پورې اجازت غواړم. د لوی الله په امان.